1 2 3 4 da din din na na din din na na din din na na din din na da. امید دی چې ټول اوریدونکي به روغ جوړ وي. خوږو اوریدونکو غږ دی د اف ام 92.6 مردان. پروګرام دی د سازونو سفر او د سازونو په سفر کې زه یم ستاسو کوربه احسان الله زریان. امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او ژوند به د خوشحالو نه برجه کوي او موږ هم دا کوشش کوو چې ستاسو په ژوند کې نور هم خوشحالي راوړو او د دغې خوشحالو دپاره موږ ستاسو دپاره د موسیقۍ یوه ډله راغوښتې ده. لکه د مخکیني پروګرام په شان پرني پروګرام کې هم ما سره د موسیقۍ یوه ډله موجوده ده. دغه ډلې سره به تعارفي خبرې کیږي. دغه ډله به تاسو سره خپل تعارف کوي. دغه ډله به تاسو سره د خپل فن په حواله معلومات شریکوي او د هغوی د دې فن نه چې دی هغه به موږ محظوظه کیږو. خوږو اوریدونکو نن زموږ سره په سټوډیو کې چې کوم ملمانه موجود دي په هغې کې زموږ سره ښاغلی شاکر رخسار صاحب موجود دی په هارمونیم باندې. ښاغلی شاکر رخسار صاحب چې دی هغه د څه تعارف محتاج نه دی. هغوی په لږ وخت کې ځان له ډېر لوی نوم ګټلی دی او د موسیقۍ په میدان کې هغوی چې دی یو ډېر لوی نوم لري. هغوی سره به خبرې کوو د هغوی د ژوند په حواله د هغوی د فن په حواله دغه شان د هغوی سره به د موسیقۍ په حواله څه لږې ډېرې خبرې کوو. زموږ سره په طبله باندې محترم حامد علي صاحب موجود دی او د هغوی سره یو بل ملګری هم موجود دی شاهد اختر صاحب چې هغوی هم په طبله باندې موجود دی او هغوی به هم دغه فن چې دی دغه د طبلې دغه فن چې د دغې نه به موږ محظوظ کوي او د هغوی د دغې طبلې نه چې دی هغه به موږ خوندونه اخلو. دغه شان زموږ سره نن په رباب باندې یو بل استاز موجود دی. زموږ سره یو ملمه ملګری دی ښاغلی محمد اسد خان چې راغلی دی ستاسو د خوشحالولو دپاره. هغوی به نن زموږ سره رباب چې دی هغه غږوي او د هغوی د رباب نه چې دی موږ به خوندونه اخلو او دغه موسیقي چې دی دغه په موږ کې مستیان را پیدا کوي. دغه شان زموږ سره بل یو ملګری هم موجود دی ښاغلی حاضر زمان صاحب چې زموږ د دې پروګرام مستقل برخه ده او د دې سره سره نهر زمان صاحب چې دی هغه هم زموږ سره موجود دي. خوږو اوریدونکو ځو چې د دغې ډلې سره چې دی چې دغه تعارفي خبرې وشي او دغه ډله چې دی تاسو سره خپل تعارف په خپلو ټکو کې وکړي. زه د ټولو نه اول چې دی محترم هارمونیم نواز ښاغلي شاکر رخسار صاحب ته په پروګرام کې هرکلی کوم او د هغوی ډېره زیاته مننه کوم چې وخت یې وویسته او راغله سټوډیو ته یې تشریف راوړه. ښاغلي شاکر رخسار صاحب تاسو زه ستړي مه شوی یم هرکلی درته ویم ډېره زیاته مننه مو کوم چې تاسو راغلی او په دې پروګرام کې شرکت وکړو او دا پروګرام چې دی ستاسو په شرکت سره چې دی ښایسته شو په خپل راتګ سره مو دې پروګرام ته چې دی ښکلا وربخله. ستړي مه شئ. السلام علیکم ګرانو قدرمندو زما له طرفه تاسو ټولو ته سلامونه دي او مونږ ستاسو د دې چینل ډېر مشهور یو چې مونږ پکې تاسو انوایټ کړو. ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه. شاکر صاحب اوریدونکي هم په دغه انتظار دي چې ښاغلی شاکر صاحب به کله زموږ سره خپل تعارف کوي د خپل فن په حواله. تاسو نوم بیا خپل تعارف د اوریدونکو سره وکړئ ستاسو نوم او تاسو د کوم ځای سره تعلق لرئ. زما نوم خو تاسو وامغسته شاکر رخسار نامه مې ده. جی جی. او د مردان سره تعلق ساتم ښه جي ښه چې ورته ویلی شي فارهوتی باندې مشهور دی. جی جی. پاکستان چوک فارهوتی مردان. ښه جي ښه. او بس د فن ته خو چې زه راوتی یم نو وخت مې لږ وشو. ښه جي ښه. کم از کم داسې یو 14-15 سال مې وشو ښه جي ښه چې د فن ته راوتی و. د فن سره خپله مینه وه. جی جی. او بل زموږ د پښتنو
خدمت هم دی بالکل جی زمونږ سره خپل هم شوق دی او ماشاءالله پښتانه هم ډېر مونږ خوښوي مینه محبت ساتي نو بس هم د دې پښتنو د خدمت دپاره روتي یو مهرباني ان شاء الله ستاسو دغه خدمت چې د ستاسو دغه کوشش چې دا به ځای نه ځي دا به رنګ راوړي او دغه پښتانه رونه چې دی هغه په دې ډېر زیات خوشحالېږي او تاسو ته چې دی هغوی سترګې په لارې چې یاره دوی به کله د سازونو په سفر کې موږ له راځي او دغه سازونو نه چې دی موږ به محظوظه کوي ستاسو 15 کاله چې دی په دې فن کې وشو د موسیقۍ په دې میدان کې وشو ستاسو عمر چې دی هغه دومره دی هم نه نو دا فن چې دی دې ته تاسو شوقیه راغلي یې که نه دا تاسو ستاسو مشرانو چې دا فن تاسو ته پاتې دی جی مونږ دا فن چې کوم دی دا د مشرانو نه راغلی دی پروفیشنل دا فن ښه جي ښه اختیار کړی دی مونږ ښه جي ښه او لکه تاسو چې کومه خبره دی نه مخکې وکړه چې د فلر نیکه نه هم دا فن مونږ ته راغلی دی ښه جي ښه نو دا مونږ دې ته یو خپل میراث وایو بالکل بالکل ځکه چې د مونږ پښتو ژبه کې میراث هغه شي ته ویل کېږي چې کوم پلار په نیکه رواني پلار په نیکه بالکل په فوش باندې را روان وي بالکل جی بالکل او سټیټ په سټیټ نو هم دغه شان د چې پروفیشنل دا فن او دا ابتدایي زده کړم د کم ځای نه شروع کړی لکه لومبی سټارټ هم د کم ځای نه اخیستی سټارټینګ چې کوم دی د دې نه مخکې ما د دې 15 سالو نه مخکې به ما طبله پلی کوله ښه جي ښه 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 5-6 سال ما طبله هم پلی کړې ده 15 کاله که تاسو طبله غږولې ده ما طبله پلی کړې ده جی دا خو جی تاسو بعد بیا زه څه ټایم کې کراچۍ ته لاړم نو کراچۍ کې هلته کې زما هارمونیم سره شوق شروع شو ښه جي ښه نو بس یو سندره نیو پکې د زړه په دلیل باندې غږوله ښه جي ښه چې کله دلته راغلم خپل کلي ته مردان ته راغلم نو زما مشر ورور دی معین علي ښه جي ښه هوتی ډېر ښه هارمونیم غږوي او استاد سړی دی رور مې هم دی خپله ښه جي ښه او هغه بیا ما ځان له استاد کړو ښه جي ښه ستاسو نه مشر دی زما نه مشر دی ښه جي هغه بیا ما سره خواري وکړه جی جی خو خواري دې فن کې پکار ده مطلب چې 15 کاله تاسو په هغې کې تېر کړو 15 کاله مطلب 20 کاله ستاسو په دې فن کې وشو کم از کم جی کم از کم دا خو ډېر لوی عمر دی او انشاءالله د هغې په حواله به نورې خبرې هم تاسو سره کوو او د دې فن په حواله به هم تاسو سره خبرې کوو خو زموږ سره بل ملګری موجود دی کوم چې په تېر پروګرام کې هم زموږ سره موجود او د هغوی تعارف چې دی هغه خو زه ځکه نشم کولی چې هغوی د څه تعارف محتاجه دي نه خو بیا هم د خپلو خوږو اورېدونکو دپاره به زه حامد علي صاحب ته خواست وکړم چې 2-3 خبرې د خپلو اورېدونکو سره شریکې کړي السلام علیکم وروره بس ملګرو سره خو بد دی شاکر رخسار کمې خبرې وکړې جی جی ډېره مزېدار وکړو دې د پاسه به موږ څه ووایو خو بس ټول د خدای پاک ښه ده امین بعد ټول مینهوال د خدای پاک بس ښه اوسئ یاره امین امین ډېره زیاته مهرباني ستاسو ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی حامد علي صاحب چې دی هغوی په تیر پروګرام کې هم زموږ سره موجود او تاسو ته پته را چې هغوی چې دی په طبله کې څومره مهارت لري او څومره لوی نوم یې ګټلی دی خو دا هسې نه دی ګټلی خوږو اورېدونکو د دې په شا باندې ډېر لوی ریهرسل پروت دی په شا باندې ډېر لوی محنت پروت دی د دې په حواله به زه دوی سره خبرې کوم تاسو هم خپلې رایې زموږ سره شریکولی شئ د دې استادانو نه سوالونه کولی شئ او د هغې دپاره تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0932-937-0937-9230-611 زموږ سره په رباب باندې یو ملګری موجود دی ښاغلی محمد اسد خان هغوی ته هم هرکلی وایم ډېره زیاته مننه یې کوم چې دلته راغله امید ساتم چې همدا ملګري چې دي دا د موسیقۍ ډله چې دا به دلته راځي او په خپل راتګ سره به دې پروګرام ته ښکلا وربخي ډېره زیاته مننه کوم ستاسو محمد اسد خان چې دلته راغلی زموږ پروګرام ته ښکلا وروبخله او هرکلی درته وایم جی السلام علیکم جی زه هم ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو ماله په دې دغه کې د راتلو د موقع راکړه او انشاءالله بیا به هم راځو که خیر ستاسو د چینل هم ډېره شکریه ادا کوم ډېره زیاته مننه ډېره زیاته اسد صاحب دا راته ووایه چې په دې فن کې څومره وخت وشو یاره جی هسې خو وخت ډېر شو تقریبا 11 سال ته ورقریب شو 11 کاله او یو د رباب غږوم خو لکه دا اوس تقریبا 6 کاله جوړ شو چې دلته د بازار ته راغلی م چې د معین علي استاد سره جې ناست یم ښه جي ښه نو اوس لکه لږ وخت دا 6 کاله تقریبا وشو چې او د ګټې وټې ذریعه چې دا هغه رباب دی که نور څه کار کوئ نه زه بل څه کار کوم زه یو د هسپتال کې د نوکر یم ښه جي ښه یو جنده ډاکټر خوږو اورېدونکو دا هم ډېره لویه خبره ده ښاغلی محمد اسد خان چې دی تاسو وکتل چې دی په یو هسپتال کې نوکر دی روزي چې دا یا د ګټې وټې ذریعه چې دا هغه ده خو دا فن چې دی دا د شوق نه کوي او امید لرم چې دغه فن چې دی دې ته به دی ښکلا وروبخي او دی به انشاءالله خپل ریهرسل چې دی هغه به جاري ساتي ښاغلي اسد صاحب ستاسو په دې فن کې 10 کاله وشو 10 کاله تاسو دا فن وکړو نو ستاسو مشران چې دي هغه د فن سره وابسته و که نه تاسو راغلی دې فن ته
یاره جی زمونږ د مشران دی پن سره څه دغه نشته، صرف زه جي رباب کوم لکه کور کې ورته څه مشکلات نشته؟ یاره جی مشکلات مخکې ډېرو خو اوس شکر دی بس ټول څوک دغه نه کوي جی بس. بالکل جاقه د غنی خان خبره ده ښاغلي اسد صاحب چې پښتانه چې د موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه کوي خو د موسیقار سره نه کوي. خو الحمدلله دا د ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې اوس هغه دور نه دی لکه څنګه چې تاسو وی چې مخکې ماته دا مشکلاتو، خو اوس خلک چې دی دا مشکلات چې دی موسیقارانو ته فنکارانو ته چې دی نه راپېښوي بلکې هغوی موسیقارانو له ډېره زیاته مینه ورکوي او هغوی چې ډېر زیات قدروي. او زمونږ هم د خپلو اوریدونکو دغه امید دی چې دوی به چې دی خپل موسیقاران رونه چې په کوم ځای کې هم دوی سره وي په کلي چم گاونډ کې وي یا چېرته وینو نو هغه به چې دی قدروي او د هغوی د فن چې دی د هغې به حوصله افزایي کوي. خوږو اوریدونکو د دغې ډلې سره به د هغوی د ژوند د هغوی د فن په حواله خبرې کوو، خو زو چې د دغې استادانو نه چې د خوږې خوږې ټپې واورو او دغې د ټپو دغه پهې چې دی هغه زموږ په پرهرونو باندې کېږي، زموږ په زړونو باندې کېږدي. نو دغې استادانو ته خواست کوم چې خپلو اورېدونکو سره او زموږ سره چې دی په خپل خوږ غږ سره او د خپل موسیقۍ د آلاتو سره چې دی د هغې په مدد سره موږ سره ټپې شریکې کړي، ډېره زیاته مننه به وي. یارا نن دکړه دنیا را باندې تنګا غم سر تکی نوی شک پلنګا نو دغه ما سره پډکا خل خندل کړي ما ته خبره نکړې به د جنگا زړګي سرا سرا ناچاری دا د زړګي سرا سرا ناچاری دا مېل پتا تا يم یاز د ډېرو خلکو ما ما پدې پل سلام دے زما پدی دی میں پل سلام دے دام کلام دے کلام دی چی غلام غلام د ټولو یما او بے وفا زان یم جانانا موایا ما تبی وفا ابس گلی کبھی زمانہ موایا ما تبی وفا بے وفا زانیم جانانا موایا ما تبی وفا او بس گلی کبھی زمانہ موایا ما تبی وفا
بے وفا جانان د لاسه د زړه د پاسه می پولې او پولې ولاړې دي نه مه وایه ماته بې وفا بې وفا زه نه یم جانانه مه وایه ماته بې وفا او بس ګیلې کوي زمانه مه وایه ماته بې وفا د زړګي سره نن چاري دا مین پتایم یاز د ډیرو او د ډیرو خلکو ړما موایا ماته بې وفا بې وفا زه نه یم جانانه موایا ماته بې وفا بس ګیلې کوي زمانه موایا ماته بې وفا ته بې وفا شوې زه دې هېر کړم زه بې وفا نه یم چې تا هو تا به هېروما مه وایه ماته بې وفا بې وفا زه نه یم جانانه مه وایه ماته بې وفا او بس ګیلې کوي زمانه مه وایه ماته بې وفا بې وفا زه نه یم جانانه مه وایه ماته بې وفا واه واه ډېر ښه استادانو نه دې نه پس هم چې تاسو ته څوک بې وفا وایي نو دا خو به تاسو سره ظلمي زیاتې به وي ډېر ښه ډېره زیاته مننه کوو د ټولې ډلې ډېره زیاته مننه چې دومره ښه مصرۍ ځای را سره شریکه کړه بیا په خاصه توګه د په ننني پروګرام کې چې کوم زموږ میلمانه دي ښاغلی شاکر رخسار صاحب او محترم شاهد اختر صاحب او ورسره محمد اسد صاحب د دوی ډېره زیاته مننه کوم ځکه چې دا زموږ خصوصي میلمانه دي په ننني پروګرام کې د دې نه علاوه ښاغلی نهر زمان صاحب او حاضر زمان صاحب چې دی هغه زموږ د پروګرام مستقله برخه ده او د هغوی تعارف تاسو سره شوی دی نو د دې میلمنو ډېره زیاته مننه کوو چې دوی راغلل او دې پروګرام ته ښکلا ور وبخله خوږو اورېدونکو د موسیقۍ په حواله تاسو سره په تېر پروګرام کې خبرې شوې وې د هغې د 7 سورونو سا رې ګا ما پا دا ني په حواله تاسو سره خبرې شوې وه او د دغې سا رې ګا ما پا دا ني په حواله مختلف پوهان یا دغه سرون په حواله مختلف پوهان مختلف رای لري د ځینو ماهرینو تر مخه چې د موسیقۍ دغه سرونه چې دي دا د زناورو د اوازونو نه اغستلی شوي دي دغه کې چې دا کرج دی وایي چې دا د تاوس دی دغه رنګ رکب د بانګي ګندار د چیلۍ مدم چې دا کرنګ پنچم د کلکړۍ دیوت داس او نکار چې د متعلق دی چې دا د اتی د اواز نه اغستلی شوي دي دغه نه علاوه د موسیقۍ په حواله دا هم ویل کېږي چې دا د یوناني ژبې لفظ دی او دا چې دی د موسی نه چې دا وتلی دی دا ټکی د موسیقۍ دا ټکی د موسی نه مشتق دی د موسی معنی چې دا د خوږو اورېدونکو معنی د ایجاد کولو یا پیدا کولو ده څنګه چې په اردو فارسي عربۍ کې د نسبت دپاره معروفه یا لګولی شي نو دغه شان په لاتینۍ او یوناني ژبه کې چې دی قاف لګولی کېږي نو هر کله چې عربیانو دا فن خپل کړو نو په حرف نسبت د دې مطابق دا ویلی شي چې هغوی هغه ور نه کړو او نسبتي یا چې دا هغه ورسره ولګوله دغه شان د موسی نه چې دی دا موسی ټکی چې دا په موسیقۍ بدل شو هم کېدی چې د دغې وجې نه دغې لفظي نسبت د وجې نه ځینو پوهانو خیال دی چې کله حضرت موسی علیه السلام چې دی هغه ګټه په خپله عصا مبارکې سره ووهله او د هغې نه کومې چې د اوبو 12 نیرونه یا اووه چینې راوتلي وي نو د عصا د دغې ګزار نه چې کوم د زیرو بم اواز پیدا شو هغه اواز چې نو د متعلق وایي چې هغه موسی علیه السلام یاد کړی او دغه اوازونه د دوی په خیال چې د موسیقۍ 12 یا سورونه دي دغه شان د موسیقۍ په حواله ښاغلی فخرالدین لیکي چې د هغوی د وینا تر مخه د اخریمانو د خیال مطابق د موسیقۍ د علم موجد چې دی د دې بانی چې دی نو هغه فیثاغورس کوم چې د حضرت سلیمان شاګرد دغه شان د مصریانو یقین دی چې موسیقي د هغوی دیوتاګانو جوړه کړې ده د یونان اوسیدونکي چې د هغوی دا دعوه لري چې موسیقي چې ده دا د هغوی د یو دیوتا د لور میوزس ایجاد ده او د هغې په نوم سره چې د میوزیک یا موسیقۍ لفظ چې دی هغه جوړ شوی دی خوږو اورېدونکو د موسیقۍ په حواله به نورې خبرې هم جاري وي تاسو سره خو په موسیقۍ کې یو ډېر
بل بنیادي څیز زه تاسو سره د هغې په حواله خبره کوم چې هغې ته ټاټ ویلی کېږي. نو ټاټ چې دی دا د موسیقۍ په اصطلاح کې د سرونو یا سبتکونو هغه خاص ترتیب ته ویلی شي چې د هغې نه راګونه په وجود کې راشي. اوس سبتکونه څه ته وایي؟ نو زموږ سره محترم ښاغلی شاکر رخسار صاحب موجود دی، هغه به زموږ سره د سبتکونو په حواله بیا رایې شریکوي چې سبتکونه څه ته وایي. نو دغه د موسیقۍ په اصطلاح کې ټاټ چې دی د سرونو یا سبتکونو هغه خاص ترتیبي چې د هغې نه راګونه په وجود کې راځي. او دغه ټاټونه چې دی دا بیا پوهان چې دی لس ګڼي یا لس ټاټونه چې دی منلي کېږي چې هغې کې کالیان دی، بلاول دی، کماج دی، بیرو ده، دغه شان پوروي ده، ماوا ده، کافي ده، اساوري، بیروي او ټوړي ده. نو زه ښاغلي شاکر رخسار صاحب ته خواست کوم چې دغه سبتک په حواله خپل معلومات زموږ سره شریک کړي. رخسار صاحب ستاسو نه دغه پوښتنه کوم چې دا سبتکونه چې دی دا څه شوي د دې په حواله تاسو زموږ سره او زموږ د اورېدونکو سره رایې شریکه کړئ، ډېره زیاته مننه به وي. جي هارمونیم چې زما ته خو چې څونه معلومات دي نو د خپل عمر په مطابق او جی بالکل تجربه په مطابق وایم چې د دوی نه مخکې تاسو د دې خبره وکړه چې لکه پښتو کې ورته مونږ هارمونیم وایو، لکه دا خو باجه ورته مونږ پښتو بالکل باجه ورته وایو، خو هارمونیم چې کوم دی نو دام یو زما په خیال چې یو هندي زبان دی که نه. جی نو باجه چې کومه ده دا 3 سفتکه ده. 3 سفتکه ده. جی زمونږ په پښتو کې ورته ویل کېږي مطلب لکه لومبې سفتک ته ویل کېږي بیس. ها ښه جي. دویم چې دی دې ته دا منځ کې چې کوم راځي دې ته مونږ مدم وایو. مدم. ها ښه جي. ښه. دا دریم چې کوم راځي دې ته مونږ پنچم وایو. پنچم خو الریډي لکه هغه شي ته ویلی شي چې کوم یو هیوي شي وي. ښه جي. ښه. مطلب لکه سور هیوي وي، اوچت وي، ښه جي، تیز وي. لکه عام چې موږ د رباب په اصطلاح کې وایو چې لکه دا سړی د زیر نه لګیا دی، تاسو دغه ته پنچم وایي. دغه خبره ده. جی نو دا زیر چې ورته ویل کېږي نو دا زیر پنچم کې میلوي. ښه جي. ښه. دا پنچم کې د همدغه معلومات. نو دا دغه چې سبتکونه چې څنګه چې تاسو دا پنچم وغیره خبره کوئ، سبتکونه چې دا د اواز د ښکتوالي او بروالي دپاره دا اصطلاحات استعمالېږي. دا همداسې وي چې دا تاسو چې کومه خبره وکړه د بیس چې کوم دی دې ته ویلی شي کم اواز. ښه جي. ښه. کم اواز چې کوم بیس بیس وي که نه هغوی ته کم اواز که نه نو دغه بیس بیا لږ غونته کې مونږ چې ورته دا یاره د دې بیس نه لږ غونته کې چوچ شي پښتو ده که نه لکه پښتو په ژبه کې نو هغه چې کوم دی نو مدم مونږ هغې ته وایو. ښه جي. ښه. د بیس نه چې بیا د بیس نه چې لږ غونته کې یو پورشن لکه پورشن دي دی کې دا پورشن چې دا سبتکې دي لکه دا اواز ده درې که نه. ښه جي. ښه. 3 سفتکې دي او 3 پورشن دي. ښه جي. ښه. لومبې بیس دی. لومبې بیس دی. جی. دویم چې کوم دی مدم دی. مدم. ښه جي. دریم پنچم دی. پنچم. ښه جي. ښه. ها چې د دې لکه دا زموږ پښتو کې د دې دا نمونه دي. ښه جي. ښه. د دې په اوریجنل نمونه په هندي کې چې کوم دی نو دا بدل دي. ښه جي. ښه. ښه. او په دې په هندي کې چې خپل نمونه کوم دی لومبې چې کوم دی نو د دې نوم د دې بیس دی مندرا. مندرا سفتک دی. جی. دا دویم دا مدم چې کوم دی نو دا مدیا. دې ته دا مدم چې ورته مونږ وایو دا د هندي لکه اوریجنل ژبه چې هارمونیم کومه ده دا ده که نه. جی. او دریم دا پنچم چې کوم دی دې ته ویلی شي تار. دا دریم نوم چې دی د پنچم دا کوم دی خپل نوم د دې تار دی. ښه جي. ښه. تار سفتک. جی. نو دا د دې معلومات دي. جی ډیره زیاته مهرباني. او تاسو نه ما دا پوښتنه کوله چې تاسو له شاګرد راشي که نه جي نو تاسو هغوی ته په باجه کې اول څه ښایي؟ نو د هغې لومبې سټارټنګ بنیادي کار چې کوم دی د هغې نه مخکې تاسو د هغې وضاحت وکړو. جی. چې هغې ته ویلی شي ټاټونه. ښه جي. ټاټونه ورته ښایي. جی. ښه جي. لومبې سټارټنګ دا هغه ته چې کوم دی مونږ سټارټنګ د بیروی ټاټ نه کوو. ښه. د بیروی ټاټ نه. د دې نه چې ورته مونږ سټارټنګ وکړو نو دی کې بیا د هغې مطابق بیا تیور، کومل، ګندار، رکب د دې سرونو بیا خپل نمونه دي. ښه جي. ښه. نو هغه بیا شاګرد ته په اسانه باندې پته ده لګي چې مونږ ورته یې اوس سا چې کوم دی دا لکه مطلب شوت سور دی. ښه جي. ښه. لکه قایم سور چې ته وایي. ښه جي. ښه. نو سا به چې کوم دی نو تیور لګي. ښه جي. ښه. ری به کومل لګي. ښه جي. ښه. دا بیا راک بدلیږي، راک چینج کیږي، یو سور سره چې کوم دی راک چینج کیږي. اوس هغه ملګري یا هغه زموږ اورېدونکي چې هغوی غواړي چې هغوی موسیقي زده کړي، د موسیقۍ سره چې دی هغوی سنجیده وي یا د دې سره هغوی دلچسپي وي، نو تاسو په خیال هغوی له څه پکار یا هغوی له چېرته تګ پکار دی؟ نو تګ خو دا پکار دی. اوس خو زیات که تاسو کتلي وي چې نن سبا د ټولې دنیا دا څه چې دي دا په نیټ کې پراته دي. ټیک ده. بالکل.
خو دغه شرط هم نه دی خجی ښه نیټ خو ټیک ته نیټ کې خو ټوله دنیا پرته ده بالکل بالکل خو بغیر استاذه یو کار نه یادېږي بالکل د خوشحال بابا شعر مې رعایت کو چې یو له بل زده کوي د دنیا دود دی واو چې شاګرد نشي استاد نشي سړی نو سړی لپاره شاګردي چې دا ډېره ضروري ده خو دغه خبرې به مخکې جاري ساتو خو تاسو چې خپلو شاګردانو ته لومبې کم سیز ښایې کم ټاټ ورته ښایې که هغه په دې باجه کې وغږولې مننه به وي ستاسو جي ټیک ده جي هغه لومبې سټارټینګ دغه وي چې لکه اوس سټارټینګ ورته موږ لومبې د بیر وي ټاټ نه کوم ښه جي ښه ښه هغه لکه داسې وي سارے ګاما پادا نیسا سټارټینګ زمون سارے ګاما پادا نیسا لکه اصل کې په ټول دنیا کې هر موسیقي دا دا یو شی دی جی جی سارے ګاما پادا نی دا وسونه دي ښه جي ښه ښه په سفتک کې خو بار سونه دي ښه جي ښه خو بیا په دې کې لکه کومل تیور لګي خو شوت سرونه چې کم دي قائم سرونه چې کم دي ښه جي ښه قائم سرونه چې کم دي هغه دا وسونه دي ښه جي ښه سارے ګاما پادا نی ښه جي ښه انګریز په زبان کې هم دغه نوټیشن دی جی جی او د پښتون په کې هم دا نوټیشن دی ښه جي ښه نوټیشن یو دی ښه جي ښه لکه دا د موسیقي سکیلونه دي بیا کنه ښه جي ښه په خپل بار سړی بیا په خپل سکیل دار ملک په یو خپل حساب کتاب باندې نو دغه حساب کتاب نو لومبه سټارټینګ د بیروي نه کیږي ښه جي ښه بیا چې هغه بیروي کې هغه لغونته کې مخ کې لړ شي او شاګرد تکړه وي بیا د دماغ خبره وي ښه جي ښه نو مهنت پارسه کې پکار وي ښه جي ښه ښه کنه نو چې کله دی په بیروي کې لغونته مهنت وکړي نو ته بیا مونږ وایو چې اوس بتا تا دا ټاټ بدلیږي ښه جي ښه تا ته بټاټ داسې بدلیږي چې لکه اوس دا سا قائم سور دی ښه جي ښه د سا نه مونږ ته شروع کړي سارے ګاما پادانی سا دا بیروي ته مونږ وګوله بالکل د دې نه اوس داسې کیږي چې دې نه به یو سور کټ کیږي ښه جي ښه لکه سا خو قائم سور دی جی دا به د اریو ټاټ راځي د اریو اوراق به سا راځي جی جی دا قائم سور دی دا رې چې کم ده دا رې به مونږ ته په بیروي کې چې کم ده کومل لګي دا ښه جي ښه نو په اساوره کې به تا ته تیور لګي شاکر صاحب دغه خبرې چې دی دا زمونږ ان شاء الله کم شاګردان چې زده کول غواړي یا هغه کسان چې هغه د سر دلچسپي لري دا بیا تاسو هغه ته چې تاسو زه ته درشي نو تاسو هغه ته دا خای خو زه تاسو دا پوښتنه لرم چې تاسو په دې فن کې تاسو د وینا مطابق شل کال وشو کنه جی غلط نه ما نو په دغه شلو کارو کې به تاسو خامخا ډیر څه زده کړی وي نو زه تاسو ته خواست کوم که داسې څه غزل تاسو سره یو موږ سره شریک کې نو ډیر زیاته مننه به څنګه مخ وخاله صحیح دی جی صحیح دی ډیر زیاته مننه زه د اوریدونکو تر خپل طرفه یو سندره وړاندې کوم زدر نلاړم په غرونو باندې وړېدم خو دلته هم ستا په یادونو باندې وړېدم یا پروردگار حسن فرست پیدا کړې یما سوات راتلما په جنگونو باندې و یخپل خلا پریدا چې پر دی را خپل ولې شما عزیز استا په غزلونو باندې وړېدم یما ته مهل نخ ښکاري
لګيږي د جانا جونګړه زما پزړه خوږ لګيږي د جانا جونګړه ماته محل نخ ښکارېږي د جانا جونګړه زما پزړه خوږ لګيږي د جانا جونګړه ماته محل نخ ښکارېږي د جانا جونګړه زما پزړه خوږ لګيږي د جانا جونګړه زما پزړه خوږ لګيږي د جانا غمازیانو راته خیال شي ویني وخوټ کېږي د غمازیانو راته خیال شي ویني وخوټ کېږي د غمازیانو راته خیال شي ویني وخوټ کېږي د غمازیانو راته خیال شي ویني وخوټ کېږي په ما یې کله فرزو کېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا جونګړه ماته محل نخ ښکارېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا وختي پکې دیدل د خپل جانان کومه چې سار وختي پکې دیدل د خپل جانان کومه چې سار وختي پکې دیدل د خپل جانان کومه چې سار وختي پکې دیدل د خپل جانان کومه ما ته پغر کې ښکار کېږي د جانان جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانان جونګړه ماته محل نخ ښکارېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا لاله د یار دیدل کوه چې دې تر څو نصیب وي لاله د یار دیدل کوه چې دې تر څو نصیب وي لاله د یار دیدل کوه چې دې تر څو نصیب وي لاله د یار دیدل کوه چې دې تر څو نصیب وي دا په جانان ښکلې ښکارېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا جونګړه ماته محل نخ ښکارېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا جونګړه ماته محل نخ ښکارېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا جونګړه زما په زړه خوږ لګېږي د جانا جونګړه واه واه ډېر ښه استادانو ډېره زیاته مننه خوږو اورېدونکو تاسو د دې استادانو فن وکتو د دې استادانو د ګوتو خواږه مو کتل ښاغلي شاکر رخسار صاحب باندې یوازې د خپل جانان جونګړه ښه نه لګي هر چا باندې د خپل جانان جونګړه چې د محلونو نه ښه لګي الله دې وکړي چې دغه خلک کوم چې موږ ته نږدې دي هغه خدای پاک خوشحاله ساتي ځکه چې په دغه خوشحالۍ کې چې زموږ خوشحالۍ هم پټې دي زه ښاغلي شاکر رخسار چې ډېره زیاته مننه کوم چې دومره ښه کلام را سره شریک کړ د ښاغلي شاکر رخسار صاحب د زه یوه پوښتنه لرم هغه دا ده چې شاکر صاحب تاسو 20 کاله په دې فن کې تېر کړل تاسو کراچۍ کې وخت تېر کړی دی په نورو ځایونو کې هم تاسو وخت تېر کړی وي خو ستاسو د معاش ذریعه چې دا هغه څه ده د دې نه مخکې دا خبرې مونږ شریک کړو تاسو سره ښه جي چې دغه فن پاتې شوی دی بس پلار په نیکه باندې هم پروفیشنل دا فن کوو نو بل څه کار هم ورسره څه توجه نه راکړې ښه جي ښه بس هم دا فن دی دې سره هم شوق دی ښه جي او پروفیشنل بس دا فن کوو
ښاغلي رخسار صاحب تاسو له چې د مختلف خلک چې دا بس زده کړې راځي ځکه چې دا ستاسو په دې موسیقۍ کې چې دا موسیقي ستاسو میراث دی نو ښکاره خبره چې مختلف خلک چې به تاسو له زده کړې راځي دا فن چې بس تاسو نه زده کوي نو تاسو له چې کوم خلک زده کړې راځي نو هغه د کومې طبقې خلک دغه زمونږ چې ماشاءالله نن سبا وخت کې خو زمونږ پښتانه فن سره ډېره مینه ساتي یا د هغوی اوسني کول چې کوم دی د کشران چې ورته مونږ وایو نو هغوی د فن سره ډېر شوق ساتي زیات چې کوم دی ایجوکیټډ هلک وي نو رباب سره شوق ساتي هارمونیم سره شوق ساتي طبلې سره شوق ساتي یا سنگینګ سره شوق ساتي نو د دې ښکلي کورونو مطلب یا د وکیل د کورنۍ د خو کورونو مطلب کشران راځي او زده کړه کوي مطلب دا چې د هر کلاس د هر طبقې خلک چې دی هغه اوس د موسیقۍ د فن زده کولو کوشش کوي جی دا د خوشحالۍ خبره ده رخسار صاحب ستاسو په خیال چې د په مستقبل کې یا ستاسو په خیال د پښتو موسیقۍ مستقبل څنګه دی یعنی دا موسیقي چې دا مخ په وړاندې روانه ده او کنه راپریوزي خیره جی زه خو د خپلې تجربې چې درته ووایم نو ښه روانه ده ښه نه ده روانه جی ځکه چې نن سبا وخت کې لږ حالات داسې جوړ دي چې فنکار پکې ډېر زیات لږ په ښکته روان دي حالات لږ داسې جوړ دي که نه بل دې نه ټولو ته پته راځي نه مخکې لږ حالات هم داسې وچلېدل بالکل او جی نو دې نه مخکې تاسو یو سوال په ما باندې وکړو د هغې جواب مې درکړه چې لکه مونږ نور څه سره شوق نه لري ساتلی توجه هم نه ده ورکړې کني لکه اوس هم ټیک یو خو نور به هم لږ سیټ اپ برابر په دی و چې لکه زمونږ د فن اوس دی نو لکه دا د خوشحالۍ مونږ خو د خوشحالو ملګري یو او په پښتنو د خدای تل خوشحالۍ راولي امینه نو په خوشحالو ټولو سره ملګري نو دا ده چې اوس خوشحالي وي نو بس زمونږ دا فن هم پکې ټیک وي فنکاران هم پکې ټیک ډېره زیاته مننه ده رخسار صاحب تاسو خو ماشاءالله خدای پاک درله ډېر ښه اواز درکړی دی او ډېرې ښې طریقې سره تاسو د غزل چې دی هغه مونږ ته وړاندې کړو اورېدونکو به د هغې نه ډېر خوندونه اخیستي خو زمونږ هغه اورېدونکي چې هغوی چې دی په دې کې دلچسپي لري چې هغوی چې دی هغوی دغه د غزل ویل چې زده کړي که نه لکه د غزل د ویلو د دې زده کړه کېږي نو د هغوی دپاره ضروري صحیح لکه څنګه چې یو سړی هارمونیم زده کوي نو هغه به د هارمونیم والا سره کښېني یا رباب زده کوي یا به رباب نواز سره کښېني نو کوم سړی چې د اواز زده کوي نو هغوی د چا سره کښېني یا هغوی د چا سره ناسته پکار ده چا نه ترې زده کړه پکار ده هغه هم دغه خبره ده چې لومبي سټارټینګ چې دی کوم کوي نو د دې بنیادي کار چې کوم دی نو دا هم دغه لس سټارټونه دي په دې لس سټارټونه کې به دننه چې کوم دی د استاد نه زده کړه کوي بیا د اواز خپل تانونه دي چې هغې کې چې کوم دی نو دی بیا محنت کوي او بیا د سرګم چې مونږ پښتانه ورته را سرګم وایو دې ته پلټه وایي او پلټه ورته وایي نو هغې کې یو څو پلټې وي داسې چې د اواز دپاره هغه سکیل دپاره هغه چې کوم دی نو مونږ بیا شاګرد ته وړاندې کوو نو په هغې باندې سمیات دی لکه په صحیح طریقه خو دا فن ګران ځکه دی چې لکه د استادانو د خولې مې اورېدلي دي په خپل هم دونه تجربه نه لرو چې صرف دا یو سا چې کوم ده نو دا کم از کم په 22 مهینه کې په ځای ودرېږي دا یو سا چې کوم ده صرف په 22 مهینه کې 22 میاشتو کې پښتو کې ورته 22 میاشتې وایي نو دا یو سا چې کوم ده دا په 22 مهینه کې پخېږي کنه چې سونه پریکټس ور سره کولی شي مطلب دا چې دا یو ډېر ګران کار دی ډېر مشکل کار دی اسه په ظاهره خدا مونږ ته ډېر آسان کار ښکاري خو داسې نه ده لکه د نور فنونو غوندې د موسیقي یو داسې فن دی چې دا یو ډېر نازک فن دی یو ډېر لطیف فن دی نو ښکاره خبره ده چې دا نازک فن دا لطیف فن چې دی نو دا به څنګه چې زموږ سره په تیر پروګرام کې حامد صاحب ویلو چې دا به د زړه په دلیل غږولې کېږي حامد صاحب زموږ سره موجود دی نو څنګه چې وختي ښاغلي رخسار صاحب خبره وکړله چې مونږ کله شاګرد ته هارمونیم ښایو نو هغه د اول سرګم وښایو ساری ګاما پاداني یا مختلف ټاټونه ورته وښایو بیا دغه مختلف ټاټونو کې چې دی په هغې کې تینتال وي نو زه ښاغلي طبله نواز ته حامد علي صاحب ته خواست کومه چې یو تینتال چې دی د هغې بول زموږ د اورېدونکو سره شریک کی او بیا هغه تینتال کم چې ښاغلی رخسار صاحب خپلو شاګردانو ته ښیي په رباب کې به هم اورو هغه په هارمونیم کې هم اورو هغه به په طبله کې هم اورو نو ښاغلي حامد صاحب ته خواست دی چې یو تینتال چې دی یو تینتال بول زموږ سره شریک کی بس د دې خو یاره بول خو د ملګري خبره وکړه شاکر رخسار جی بس د دې بول بس تاسو ته وایم نو د دې بول داسې راځي چې اته مانترې راځي که نه ښه جي ښه دې بول داسې هم درته په خولې باندې بول ویم
بیا ما سره شاکر رخسار لک سنگتو کی جی 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 نو دا ډېر خوند هغه بیا ډېر خوند برابر بکې کنه بولې داسې چې 1 2 3 4 دا دین دین نا نا دین دین نا نا تین تین نا نا دین دین نا دا تین تال لګنه د دې بولونو داسې دي ام دې کې درته بیا زه په طبله باندې دې بولونو ورته کوم خجی ښه ډېره زیاته مهرباني ښاغلی حامد صاحب چې دی هغه موږ سره په دغه تینتال کې چې اته مانترې تینتال تاسو سره غږوي نو انشاءالله زموږ اورېدونکي به دې نه ډېر زیات خوند واخلي. ډېر ښه استاد ډېر اعلی ډېر ښه خوږو اورېدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موسیقي یا سنگیت چې دی دا په دریو څیزونو باندې مشتمل وي چې په هغې کې یو ګانه وي یو بجانه وي یو بل ته ناچ یا ګډا ویلی شي. نو ګانه چې دی دا د مرۍ نه په داسې ترتیب سره د سرونو ادا کول دي چې په غوږونو باندې ښه ولګي. دغه شان بجانه چې دی نو هغه د مرۍ نه علاوه د آلې په مدد سره د گیت په داسې طریقې سره ظاهرول دي چې په غوږونو ښه ولګي. د کومې آلې په ذریعه چې د گیت الفاظ ادا کړی شي نو هغې آلې ته ساز یا باجه وایي. بیا دغه آلې چې دي هغه دوه قسمه وي، یوې ته آله محض ویلی شي، بل ته آله معاون ویلی شي. نو آله محض چې دا هغه آله وي چې د ګانې سره غږولي خو شي خو د گیت د الفاظو د بیان قدرت نه لري. لکه د مثال په توګه تاسو د حامد علي صاحب طبله واورېدله. دغه شان د آله معاون تعریف داره چې دا هغه آله وي چې د گیت د سرونو د ادا کولو قدرت لري. لکه تاسو به د ښاغلي محمد اسد صاحب رباب اوریدلی وي چې هغې د گیت کوم سرونه د هغې د ادا کولو قدرت لره. ښاغلي شاکر صاحب نه یو بل غزل چې دی د هغه د اورېدو خواست ورته کوو چې یو بل غزل را سره شریک کړي، موږ ترېنه خوندونه واخلو. فضل سبحان عبید صاحب یو کلام دی جی جی او سندره زما په خپل ځانیم ډېره خوښه ده خو زه اورېدونکو سره شریک کوم. ډېره زیاته مهرباني، مننه. چې راشي زړه ودان شي، چې روان شي زړه میروان شي، چې راشي زړه ودان شي، چې روان شي زړه میروان شي. زما ټوله زندگی دې ستا د مینې نه قربان شي، چې راشي زړه بدن شي، چې روان شي زړه میروان شي. لا 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 پورا شي، چې سپوږمۍ کله پورا شي، چې سپوږمۍ
کله پوره شي ماته یاد ښکلی جانان شي چې روان شي زړه مې روان شي ماته یاد ښکلی جانان شي چې روان شي زړه مې روان شي زما ټوله زندګي دې ستا د مینې نه قربان شي ته چې راشي زړه ودان شي چې روان شي زړه مې روان شي ستا یادونه غاړه راکي ستا یادونه غاړه راکي ستا یادونه غاړه راکي ستا یادونه غاړه راکي چې باران شي او درزه شي چې روان شي زړه مې روان شي چې باران شي او درزه شي چې روان شي زړه مې روان شي زما ټوله زندګي دې ستا د مینې نه قربان شي ته چې راشي زړه ودان شي چې روان شي زړه مې روان شي کپمینا ورته ګوره کپمینا ورته ګوره کپمینا ورته ګوره کپمینا ورته ګوره دا غریب عبد بخان شي چې راشي زړه مې روان شي دا غریب عبد بخان شي چې روان شي زړه مې روان شي زما ټوله زندګي دې ستا د مینې نه قربان شي چې راشي زړه ودان شي چې روان شي زړه مې روان شي چې راشي زړه ودان شي چې روان شي زړه مې روان شي واه ډېر ښه ډېره زیاته مننه شاکر صاحب چې دومره ښې نغمې هم را سره وغږولې دومره ښه غزل هم را سره شریکې کړي د ټولې ډلې ډېره زیاته مننه په خصوصي ډول د شاکر صاحب او بیا د محمد اسد صاحب چې هغوی په خپل راتګ سره چې دی زموږ دا پروګرام چې دی ډېر ښکلی کړ دې نه علاوه د محترم نهر زمان صاحب د محترم حاضر زمان صاحب او د محترم حامد علي صاحب ډېره زیاته مننه دغه شان شاهد اختر صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو راغلی او زموږ دې پروګرام ته چې دی تاسو ښکلا ور وبخله خوږو اوریدونکو زموږ د پروګرام وخت چې دی هم سرته په رسېدو کې دی خو په اخره کې زه غواړم چې تاسو سره د محترم حاضر زمان صاحب په आवाज یو سندره شریک کو او د هغه سندره نه پس به بیا موږ تاسو نه اجازت غواړو نو ښاغلي حاضر زمان صاحب ته خواست کوم چې خپل اوریدونکو سره چې دی یو خوږه سندره چې دی هغه شریک کی چې اوریدونکو چې دا غینه خوندونه واخلي
یې ښکلي عاشقان ازارول لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده یې ښکلي عاشقان ازارول لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده هزار بدر ته وکړې دا د مینې ملنګان دی هزار بدر ته وکړې دا د مینې ملنګان دی نو کچکول د چا ملنګه متول لویه ګناه ده کچکول د چا ملنګه متول لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده ښکلي عاشقان ازارول لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده پخپله تیره زمانې د کلي ماشومان کا پخپله تیره زمانې د کلي ماشومان کا نو مینو باندې کاڼې ورول لویه ګناه ده مینو باندې کاڼې ورول لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده ښکلي عاشقان ازارول لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده د مینې لیوانو پورې خندل لویه ګناه ده سره مې کور دی نو د خولې خبره مې کوټې ته خیجوینه خدای دې ته مال صبر راکړي نو جانان د ټول کلي نه خپې چاپېروینه ما درته وي پوره بیان کړی نو خبرې ګرانې د میا سترګې کسترګې سترګې مې د یار دی نو هلکه نور سترګو نوم د سترګو ږدمه ستا ظلم دلاسا سبا ټیکټ د کراچۍ ګاډي کوما جانانه ستا ظلم دلاسا او په کراچۍ کې د بیلچې مزدوري کړما د زړګي سره لا
ساجدا ساجدا زړه د پارنو او خدای ورمکړي د بچو د سرغمونه او کنا ممدو بچه او کنا شاگیر استاد اسد ته خیر دیکھا ظاهر نجم ستا مینه کی ظاهر دی خفویږي ظاهر نجم ستا مینه کی ظاهر دی خفویږي و ظاهر مشا ظاهر ظاهر ولو یا ګناه ده ظاهر مشي ظاهر ظاهر ولو یا ګناه ده د مینې ونو پورې خندلو یا ګناه ده خپل یا عاشقان ظاهر ولو یا ګناه ده د مینې ونو پورې خندلو یا ګناه ده د مینې ونو پورې خندلو یا ګناه ده د مینې ونو پورې خندلو یا ګناه ده ډېر ښه د مینو لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. اوریدونکو امید دی چې تاسو به د دغې پروګرام نه خوندونه اخیستي وي، د دغې خوږو اوازونو نه، د دغې خوږې موسیقۍ نه به تاسو خوندونه اخیستي وي. خوږو اوریدونکو زموږ د پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی، هم د دې امید سره به موږ تاسو نه اجازه تخلو چې تاسو چېرته هم یې د خپلو دغې فنکارانو وروڼو به ډېر زیات قدر کوئ، ځکه چې دغه فنکاران وروڼه چې دي دغه زموږ شناخت دی. دغه فنکاران وروڼه چې دي دوی شپه ورځ په ځان یو کړی د زموږ دپاره دغه فن زده کوي، د دغې فن په ذریعه زموږ د ژبې خدمت کوي او دغه ژبه چې دی شته کوي او چې دغه ژبه شته شي نو زموږ قام به شته شي، ځکه چې دغه ژبه چې دی زموږ پیژندګلو ده. د خپلې پیژندګلو په خاطر، د خپلې بقا په خاطر د دې خلکو چې دی عزت کول پکار دی، دوی حوصله افزایي پکار ده. هم دې امید سره چې تاسو به د خلکو ډېر زیات خیال ساتئ. د را روان پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان. چې راشي زړه ودان شي، چې روان شي زړه مې روان شي، زما ټوله زندګي دې ستا د مینې نه قربان شي. چې راشي زړه ودان شي، چې روان شي زړه مې روان شي. لا 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 کلا پورا شي، چې سپوږمۍ کلا پورا شي، چې سپوږمۍ کلا پورا شي، چې سپوږمۍ کلا پورا شي، ماته یاد ښکلی جانان شي، چې روان شي زړه مې روان شي، ماته یاد ښکلی جانان شي، چې روان شي زړه مې روان شي. زما ټوله زندګي دې ستا د مینې نه قربان شي. ته چې راشي زړه ودان شي، چې روان شي زړه مې روان شي.
باران شي او درزه شي چې روان شي زړه مې روان شي چې باران شي او درزه شي چې روان شي زړه مې روان شي زما ټوله زندګي دې ستا د مینې نه قربان شي ته چې راشي زړه بدل شي چې روان شي زړه مې روان شي لا 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 کپمینا ورته ګوره کپمینا ورته ګوره کپمینا ورته ګوره کپمینا ورته ګوره دا غریب عبد بخان شي چې راشي زړه مې روان شي دا غریب عبد بخان شي